الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعتم ومن صلى علي نائيا أبلغتم وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بلا اختلال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمان عزتمندو اللہ رب العالمین من او تاسفتا ایمان دین را نصیب کړل او دا اللہ جل شانہ په من او تاسو باندې لوی انعام او احسان د ایمان د عظیم نعمت نبات اللہ جل شانہ په دې انسانانو باندې سسیدن لازم او ضروری ګرځولې چې په هغه کې یو اهم او ضروری عبادت د منځ مسلمان تا اللہ جل شانہ په زندگی کې روزانہ پنځه منځونه فرض کړی دي چې دا د انسان د زندگی سره تعلق ساتي کم وخت پورې مسلمان کې ساوي کم وخت پورې مسلمان ژوندی وي دا فرایض او دا ضروری عبادات په دا مسلمان سره ترسوي نن موږ او تاسو په خپل زندگی او په خپل معمولات باندې لګور او فکر وکړو چې موږ مسلمانان په دې منځونو کې څومره کوتاهي او کمزوري کو او نن موږ هغه منځ طرف ته توجه کو هغه منځ مبارک با د الله رب العالمین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات او بیانو چې د کوم منځ مبارک زمونږ د مسلمانانو کوتاهي او کمزوري تقریبا عموما دي چې هغه د سحر منځ دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اللہ جل شانہ ارشاد قرآن کریم کے ذکر کئی اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا پدی آیت کریمہ کی دا سحر دا مانزب ببارکی اللہ جل شانہ فرمائی کہ سحر منزی و دا سے منزی کہ پدی کی دشپی او دورزی فرشتی جمع کی گی دا دی فرشتو اجتماع او یوزے کی دل دا سحر پا مانز کی نن مخفل منزن باندې غور او فکر وکړو که په کورونو کې زنانه دي که په مسجد کې نارینه دي
د دې ټول معمول تقریبا دادی چې د ماسپخین مازیګر ماښام ماسوتن مانځه باره کې زمونږ د مسلمانانو جمع زمونږ د مسلمانانو عبادت ډیر وي او د سحر د مانځه په باره کې زمونږ مسلمانان عموما تقریبا ډیر زیات ملګري په کورونو کې ډېرې زنانه هم داسې وي چې د سحر په مانځه کې کوتاهیانې ډېرې زیاتې کوي. عزتمندو سحر مونځ دا د نور منځونو په نسبت باندې ډېر زیات اهمیت لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک امام قرطبی رحمت الله علیه په خپل کتاب تذکرہ کې ذکر کړي چې د انسان په ژوندۍ کې 15 منځونه په د باندې دي. د هر منځ تعلق د مسلمان د یو امتحان د یو تکلیف یا د یو راحت سره دی. د سحر د مانځه تعلق د ځنکدن سره دی. کوم مسلمان چې د سحر د مانځه خیال ساتي د دې مسلمان ځنکدن به آسان وي او کوم مسلمان چې د سحر د مانځه خیال نه ساتي د دې انسان د دې مسلمان ځنکدن به ډېر زیات په سختۍ باندې. حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو مسلمان نافرمان وي کوم یو مسلمان بد عمل وي کوم یو مسلمان فاسق او فاجر وي کوم یو مسلمان د منځونو خیال نه ساتي او خصوصا د سحر د مانځه خیال نه ساتي د دې مسلمان ځنکدن به ډېر زیات سخت وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله د یو فاسق فاجر انسان د ځنکدن وخت راشي دته د فرشتي راشي دته د سا وباسي دته د سا دته په دې وجود کې د دې فرشتي نه منډي وي تر دې حد پورې چې فرشتي کله اشاره کوي دته د سا او د روح وباسي دته د وجود نه د سا دومره په سختۍ باندې وځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مثال بیانې لکه مثال له اوس په یو سسپار دی هغه په اور کې ګرم کړی شي د مالوچو په یو پڼ کې کېښودل شي او د هغې نه بیا راوباسي نو یقینا دا سسپار د اوسپنې دا به ځان سره د مالوچو څه حساب بهر راوباسي ځکه دا اوسپنې دا سسپار ګرم دی او مالوچ په دې پسې نښتې وي. دغه شان چې د یو فاسق فاجر انسان د دنه روح وځي د ده د بدن نه دا ساه چې کله وځي د ده د روح سره د بدن نه غوښې د وجود غوښې به ورسره جدا کېږي. بل مثال حدیث مبارک کې راځي چې د انسان دا فاسق فاجر انسان دا روح د دې بدن نه دونه په سختۍ باندې وځي لکه مثال د اوس یو ازغو لخته ده او هغه د مالوچو په یو پڼ کې کېږدي او هغې نه وباسي نو د مالوچو ډېره حصه به د ازغو سره بهر راوځي او ډېره په تکلیف به دې پڼ نه د هغه او د ازغې خلاص شي. دغه شان د فاسق فاجر انسان دا صابه د دې بدن نه دومره په سختۍ باندې وځي چې د روح سره به د بدن نه غوښې حصې هم جدا کېږي. عزتمندو او د دې تکلیف تعلق د سحر د مانځه سره دی او کنه یو مسلمان داسې دی چې د سحر د مانځه خیال ساتي د دې مسلمان د دې نیک عمله د دې منځګزار صحابه الله جل شانه دومره په اسانه باندې وباسي. حدیث مبارک کې راځي لکه د مشق یو ډک مشق دی دا اوبو یو ډک مشق دی او د هغې نه د اوبو یو ساس کې پروزي څومره په اسانه چې د اوبو د ډک مشق نه یو ساس کې پروزي دومره په اسانه به د دې مسلمان منځګزار چې د سحر د مانځه خیال ساتلی دی دا سا بدن دومره په اسانه باندې وځي. عزتمندو دا یو قانون دی دا یو اتفاقی مسله ده دا یو اتفاقی حالت دی چې تمام دنیا انسانان په دې باندې اتفاق لري چې انسان به وفات کېږي د وفات دغه سلسله په هر انسان راځي په مسلمان هم راځي په کافر هم راځي په هغه انسان هم راځي چې هغه الله مني په هغه انسان هم راځي چې هغه پیغمبر مني په هغه انسان هم راځي چې هغه کافر دی ایمان نه لري عقیده توحید نه لري عقیده اسلام نه لري په داسې انسان باندې دا حالت راځي. اوس مسلمان دی که د سحر د مانځه خیال وساتو د ځنکدن په اسانه باندې وي او که د سحر د مانځه خیال ونه ساتو د دې مسلمان ځنکدن اگر چې ایمان ورسره شته اگر چې عقیده یې صحیح ده لیکن د سحر د مانځه د خیال نه ساتلو په بنا به د ده ځنکدن په سختۍ باندې وي. اوس موږ مسلمانان په دې منځونو کې څومره سستي کوو زموږ د مسلمانانو دغه تکلیف مخې ته وړاندې را روان دي لیکن تیاری زموږ نشته موږ سوچ نه لرو موږ فکر نه لرو موږ احساس نه لرو موږ تیاری د دې لپاره نه لرو. موږ سره د ماخوستن د اجرې لپاره وخت وي موږ سره ګودر کې د مېلمنو د ناستې لپاره وخت وي ماخوستن د شپې د 12 پورې د ګپ چپ د ټي وي
د کیبل د ډرامو د فلمونو د فضولیاتو د پاره ماسوتن زمون سره وخت وي او که حدیث مبارک کې راځي چې تاسو ماسوتن وخت ود کیږي د دې وجه نه چې سحر مانځه ته پاسي نو موږ په دغه ځای کې د سحر د مانځه د پاره بیا پاسي دی نشو ځکه د شپې نا وخت پورې ګپ شپ ولګو دا غي د وجه نه سحر مون زمون د مسلمانان نه قضا شي بیا کله د ډیپټي وخت راشي که مثال زمونږ ډیپټي ولګيږي چې تاسو د سحر د جمع نه یو غنټه وړاندې ډیپټي دا موږ سره د ډیپټي د پاره بیا ټیم وی موږ بیا مانځه نه وړاندې ډیپټي ته پاسې دی شو او کله الله رب العالمین د طرف نه موږ ته مانځه حکم شو چې د سحر مونږ وکا د سحر مونږ کول کې وتا ته تکلیف وي تا ته بګران وي پتا و مشکل وي تاسو له نه برداشت کوي تا و بستر نه پرېږدي تا و یخ کمره نه پرېږدي تا و پکې نه پرېږدي تا و خوب نه پرېږدي شیطان به دې نه پرېږدي لیکن د الله حکم چې تا ته متوجه دي په دې ځای کې به تا ته ګران وي لیکن مقابله وکا قرباني ورکا د سحر د مانځه خیال وساته ټول ورځ بستا په ژوندۍ کې برکت وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې راځي کوم انسان چې د سحر مونږ جمع سره وکړو د ماسوتن مونږ جمع سره وکړو دی انسان ته الله پاک د ټول شپې د عبادت اجر او ثواب ورکړي ماسوتن مونږ جمع سره او د سحر مونږ جمع سره څومره آسان کار د ټول شپې عبادت یقینا دا ډېر زیات ګران دي بیا زموږ د مسلمانانو د پاره خو ډېر زیات ګران دي موږ هغه شپه کې عبادت نشو کولی چې د کوم شپو د عبادت ثواب ډېر زیات دي لکه مثال د عرفې شپه ده د غټ اختر شپه ده د ورکوټي اختر شپه ده د ليله القدر شپه ده د رمضان شپې دي نو په داسې شپو کې موږ ټول شپه عبادت نشو کولی او بیا هر شپه عبادت به موږ بالکل نشو کولی او نبی علیہ السلام څومره آسان فرمایي دا د الله جل شانه په موږ او تاسو باندې عظیم نعمت او احسان دي چې موږ دغه نعمت نه تقریبا ډیر مسلمانان رونه محروم دي د سحر د مانځ په حواله سره د ما ستن من جمع سره وکي او د سحر من جمع سره نه کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو پیر یو صحابي دي حضرت سليمان رضی الله عنه سحر مانځ کې ونلیدل پلار باندې تلو د مور بیبي نه تاسو کو چې سليمان څه شو سحر جمع کینو هغه وته فرمایل وای هغه په بیګا ټول شپه عبادت کړو او سحر منزل نه دی پاسې د سترګې پټې شوی عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې د دغه ټول شپې د عبادت نه د سحر د جمع منځ بهتر دی اوس ته ټول شپه تهجد وکا ټول شپه تلاوت وکا ټول شپه وظیفه او ذکر اذکار وکا او چې د سحر منځ نه پاتې شو د ټول شپې د عبادت نه ستاد سحر د جمع منځ افضل او بهتر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې صحابه کرامو چې د سحر او د ماسوتن د مانځو فضایل اوریدل هغه معذور صحابه کرام چې غیب منزل په خپل باندې نشوتل د نورو صحابه کرامو او د بل مسلمان په سحر سره په جمعات تدل خصوصا د سحر او د ماسوتن جمع کې به شرکت کو انن من مسلمانان په دې دواړو کې ډیر کمزوري ټول ورځ کار وکړو په ګرمه کې مهنت مزدوري وکړو حلال رزق وګټو او چې د ماسوتن مانځ ټیم راشي سترګې مو پټې شي اود شو او د سحر د مانځ ټیم راشي باغی کې بستر کې پاتې شو حالانکه دا عظیمه ګناه ده گناهی کبیره ده یو چې تانه قضا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي منګو تاسو تبلیغی ملګرونه عموما په فضایل اعمال کې اورو چې یو مسلمان نه د یو ټیم د جمع منځ دا یو فرض منځ قضا شو دته الله جل شانه 2 کروڑا اتیا لاکھ کال په جهنم کې سزا ورکړي یو منځ چې د قضا شو او سوچ کا چې یو مسلمان نه روزانه د سحر منځ قضا کیږي د څومره سزا وي نن موږ او تاسو اوریدل ډیر کو عمل کم کو نن موږ او تاسو په دې باندې پیګو چې د سحر منځ فرض دي لیکن جمع ته ناراض پدې پیګو چې د سحر په مانځ کې موږ ته आवाज وشي الصلاه خير من النوم دا مونږ ستاسو لپاره د خوب نه بهتر دی لیکن موږ نورو دا سحر په مانځ ټیم کې موږ ته فرشتي आवाज کوي چې اے مسلمانانو تاسو د فلاح او د کامیابی سي تراشي لیکن موږ نورو ځکه چې موږ ودیو په موږ تاسو باندې خوب غالب وي په موږ تاسو باندې خپل خوشحالي او خپل آرام غالب وي
د الله حکم مونږ او تاسو پرېږدو او بیا د دې سره سره باج ملګری د بزرګي دعوم لرو ماشاءالله زما روجیم نیسم او ټول روز تلاوت کوم او ټول شپه تهجد کوم لیکن سحر د جمع منست نه راځي او سوچ کې چې دا بزرګ څومره حد درجه کمزور دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم مسلمان د سحر د مانځ خیال وساتي او سحر مون جمع سر ادا کی دا مسلمان د الله رب العالمین په ذمہ داری کې راځي الله پاک د دغه ټول ورځې ذمہ دار دی الله پاک په ټول ورځ د حفاظت کوي ټول ورځ به د ضرورتونو پوره کوي چې د سحر د مانځ خیال وساتي او بیا نبی علیہ السلام فرمایي اے د آدم علیہ السلام اولادا د سحر د منځ په پرې خودو باندې د الله پاک د ذمہ دارۍ نه ګورځان اونې باسي سحر منځ جمع سره کوي چې الله پاک تاسو ذمہ دار وي او چې الله دې ذمہ دار شي الله پاک دې حفاظت کوي د فرشتو په ذریعہ ستا حفاظت کوي نور د الله پاک نصر غواړي الله پاک فرشتي پیدا کړې دي د خپل عبادت لپاره او د انسان د حفاظت لپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان په وګ باندې د تګوږي وو فرشتي ناسي خي طرف ته کرامن کاتبین دي خي طرف ته د نیکی لیکلو فرشته ده او ګس طرف ته د ګناه د لیکلو فرشته ده د الله رب العالمین انعام او احسان ته ګوره خي طرف ته چې کومه فرشته ده دا د ګس طرف ته فرشتي باندې حاکم ده دا په منیټر ده دا په حاکم ده د دې اختیار په دې ګس طرف فرشته باندې چلیږي کله چې مسلمان بندرا پاسي او د نیکی ارادو کی داخل طرف ته فرشتہ پر رجسٹر کیوں لیکي یو نیکی دی مسلمان د پاره د نیکی خالی اراده کړی دا یو نیکی ورله ولیکل شو بیا چې کله دا مسلمان نیک عمل کی دا فرشتہ دی مسلمان لا د یو نیک عمل په بدله کې لس نیکی کم از کم لیکي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چاچی یونی کی اکڑا اللہ پاک دل لس بدلی ورگئی نستا یونی کی پر لس باندې کم از کم بدلی کی او دا گس طرف تو پرشترہ دا مسلمان چکر دا گناہ ارادو کی نو دا گس طرف تو پرشتر دینا تفوز کی دی مسلمان ارادہ دا گناہ کو اولی کم خی طرف تو پرشتر ورطی نلا ملی کو گناہ کو یا ندا کڑی اگا املی لکل انکی بیا دا مسلمان چکر گناہ کی دا فرشتي نه تاسو کی ګناه یا وکړه اوس ول الیکم خي طرف ته فرشتو تی لا صبر وکا اسنه دا مسلمان توبه وباسي او بیا دا خي طرف ته فرشتہ د مسلمان پزړه کې د توبې شوق واچي چې مسلمان ګناه نه کړی دا ګناه یاد کا فرشتہ دل لیکل کوي خیال وکا توبه وباسا او کدي مسلمان سوچو چې زمانه ګناه شوی دا او توبه وباسي نو دیګس طرف ته فرشتي ته وي د توبه وبستلا دا ګناه ولا ملika ګناه دی وکړه فرشتو وته لیکل مکه وځکه چې هغه توبه وبستلا څومره د الله لوی رحم دی او بیا کبل فرض نو مسلمان دومره غافل وي چې د پزره کې د ګناه احساس را نشي نو دا ګس طرف ته فرشتي ته بیا اجازه ورکي زولika هغه توبه نو باسي توبه اونې وستلا څومره هغه پوي د ګناه لیکل لیټ شو او د نیکی لیکل مخکې لیکل کېږي او سوچو کا د الله رب العالمین په تاسو باندې څومره لوی انعام دی او چې کوم انسان د سحر د مانځه خیال ساتي الله پاک حفاظت کوي مالک بن دینار رحمت الله علیه واقعا ذکر کړی و یو پیر د دریاب په غاړه باندې روانه شمشته د سین غاړه تراغله دریاب غاړه تراغله او مې کتل یو لړم ډیر ځات پمنډه منډه را روان دي او د دې شمشته ملاته ټوکړي شمشته غاړه تراغله د شمشته پملا باندې دا لړم کې ناستو او دا شمشته داسې د کشته په شان د سمندر بلې غاړه روانه وې زه ما سره شاګردم دي ما چوکه تر چې دا عجیب مونته حالت دي د شمشته پملا باندې د لړم سورلی او بیا په وګو کې د کشته په شان په یو طرف دل لړم په وګو کې نه ډوبول دا خو سو واقعا ښکاری سہالت سی یو عجیب مونته منظر دی مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې په دغه ځای کې ما یو کشته په کرے باندې اونې ولا کشته کې زر کې ناستم کشته مالک ته چې سین مې اغار ته پوری باسا سین نه چې پوری وته او مې کتر شمشته کې سین غاړه ته ورسېدله غاړه ته نږدې شو لړم ته په تیزه باندې کوشو او د سمندر غاړه ته منډه منډه په تیزه باندې لړم روان دي
زګورم چې دا لړم کم طرف ته روان دي زم ورپسې روان شو چې مې قتل یو نوجوان دی د شرابو په نشه کې بې هوشه پروت دی او د هغه سر ته مار ولاړ دی او مار چجه کړې ده په دې وخت کې دا لړم ډېر په تیزۍ باندې ورغی او د دې مار په دې سټ باندې چک ولګو چې د مار په سټ باندې چک ولګو په هغه ځای کې مار را پرېوتو او لږې لږې ټوپونه ول په هغه ځای باندې مړ شو او لړم واپس را روان شو ما هغه نوجوان ناپاس شو چې ځوانه پاسه دا وګوره ستا دې سر ته څه بلا پرته او کتل ډېر زیات حیران شو چې سر ته مې مړ مار پروت دی او وړوکی مار هم نه دی لوی مار دی بیا مې ته واقعه بیان کړه چې زه د سمندر نه په هغه غاړه باندې وم دغه شان حالت د شمشتې راله او په هغې د پاسه لړم ناست دی هغه تاله د سمندر د هغې غاړې نه الله پاک انتظام وکړو تا شراب کړي دي د شرابو په نشه کې ته دومره مست دی الله رب العالمین ستا د حفاظت دپاره یو زهریله خطرناک ځناور پیدا کړ او هغه راله ستا حفاظت د لړم نه وکړو په هغه ځای کې همدغه نوجوان د مالک بن دینار رحمت الله علیه پر لاس باندې توبه وویستله چې الله د حفاظت وکړي نور تا ته د څه ضرورت دی نن موږ مسلمان ته ضرورت د هر یو څیز دی او خصوصا د الله رب العالمین د حفاظت د الله د امداد د الله د رزق د الله د رحمت د الله د نعمت من او تاسو ته ضرورت دی او د دې تعلق د سره دی د سحر د مانځه سره که تا د سحر د مانځه خیال وساتو الله جل شانه بستا د ټول ورځې ضرورت پوره کی او کنا تا شروع د بالمازین وکړه شروع کې تکې ناشتي په بستر باندې خو مزیدار خوب کو او چې کله نور راوخته او ته ټول کور سره را پاسې او بالمازه خلی باندې چې اوس کلی په بالمازه خلی باندې وبوس کلی چې دې اوس کلی خراب ته کو سدي خیال ټول ورځ کې به خوشحالي چرته حاصله کی د ټول ورځ خوشحالي به چرته بیا مومي د خوشحالي بنیاد دا خود الله سره دی نو چې تا په شروع ورځ کې الله خپکو ته په ټول ورځ خوشحالي چرته حاصله کی سحر د مانځه خیال ساتل خصوصا پکار دی او بیا موږ او تاسو ته الله جل شانه یو نعمت را کړی دی هغه زموږ او تاسو ایمان دی د قیامت پر ورځ د ټول اولنې تپوس د مانځه کېږي او په منځونو کې اولنې منځ دی هغه د سحر منځ دی او لګونتي وګورو د سحر د مانځه بنیاد د کوم ځای نه دی کتابونه لیکي حضرت آدم علیه السلام الله رب العالمین چې کله د جنتونو نظم کې تراکوس کو د شپې په حالت کې زمکه تراکوس شو چې وی کتل ټول دنیا تیار ده آدم علیه السلام ډیر زیات پریشان دي چې الله دا څنګه تیار ده د دنیا کې بداسه تیار وي جنت کې خو مزي وي او دنیا دومره د تیارو زیاتي وخت یې سوچ کوي دې سره سره سحر را روان دي سحر رڼا لګل راغلا چې سحر رڼا شو آدم علیه السلام پاسېدو او دوه رکعات مونږ کې د شکرې په تور چې الله شکر دې چې تا تیار ختم کړه او تا په موږ باندې مزیدار رڼا راوستا الله جل شانه د آدم علیه السلام هغه دوه رکعات په دومره وخت کړل چې تمام امتونو باندې او خصوصا د نبی علیه السلام امت باندې الله پاک د سحر مونږ فرض کړ او بیا د نبی علیہ السلام د ژوندۍ کوم وخت پورې چې پنځه منځونه الله نه دي فرض شوي په دغه وخت کې نبی علیہ السلام دوه منځونه کوي یو د سحر منځ او بل د مازیګر منځ نبی علیہ السلام تعالی پنځه منځونه ملو نه دي سحر منځ او د مازیګر منځ نبی علیہ السلام کوي سمو خیال دی د نبی علیہ السلام په دې عمل د نبی علیہ السلام په دې طریقه ژوندۍ تیرول پکار او بیا چې کله الله جل شانه د معراج پښپا نبی علیہ السلام د پنځه منځونه ورکي نو باغې اولنی منځ د سحر دی استاد سحر د مانځه ابتدا دروازې د شروع نه کیږي اوس ته سوچ وکړه چې دروازې شروع کې عبادت وکړي ټول ورځ به خوشاله بیا په دې کې یو مثلا ذهن کې یاد وساتو یو مسلمان دی هغه د سحر جمع تراغي سحر جمع ولاړه ده او د الله پاک توفیق ورکړي جمع تراغي دنه سنت پاتې لا سنت نه کړي اوس بده څه کوي دی به جمع کې شریکيږي او کنه دی به د سحر په سنت باندې شروع کوي لکه نبی علیہ السلام احادیث طبقه الفکار نو سنت طریقه دا ده ته جمع تراغلی تر کوم وخت پورې ته اخیری قاعده لاندې کول شي التحیه لاندې کول شي ته به سحر سنت نه پرېږدي سحر سنت با نه پرېږدي
یو پیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جماعت تراغی مسجد نبوی تا جمع ولاړه دا او سنت یې نه دی کړی دستن شاته ودرېدو اول سنت وکړل او داغې نه بعد بیا جمع کې شریک شو همدا شان حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جماعت تراغی جمع د سحر ولاړه د سنت یې نه دی کړی اول شاته ودرېدو سنت وکړل او داغې نه بعد جمع کې شریک شو همدا شان یو پیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بین همدا شان د سحر جمع ولاړه وا او سنت یې نو کړی اول سنت وکړل او داغې نه بعد بیا جمع کې شریک شو نو کتب الفرض راغلی جمع ادریدل او تا سنت نری کړی یوې ډډې ته ودرېږه سنت وکړه تر دې چې اخیری قاعده لاندې کول شي هم به د سحر سنت نه پرېږدي دا ضروری دي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت کې د سحر په سنت باندې به ډېر زیات کوشش کوو الله پاک دې موږ تاسو ته هر وخت د جمع د مانځ توفیق راکړي او بیا خصوصا ملګرو خیال ساتي د سحر په مانځ کې زمونږ د ملګرو ډېر زیات کمزوري خصوصا نوجوانان پتا سو پوری زندگی دا پتہ نه لګي چې ستاسو سترګې کله پټيږي پدې تم کېږي ما چې ستاسو بغیر سپینېږي او تبو بوډا کېږي بیا به ته جمع لرازي نه د زندگی پتہ نه لګي ستاسو زندگی پزوانه کې ختميږي بوډاواله ترسي اس پتہ نه لګي چا سره څه ګارانټي نشته نو بیا د مانځ خیال ساته کم از کم چې د شپې د 100 پورې موبایل تناسته کیبل تناسته دغه مردارو تناسته داغه په ځای باندې خوب وکا چې سحر منزل خو په طبيعت پاسي او بیا نن ډېر زیاته بدبختی ده چې سحر 5 بجې بجلی زی چې 5 بجې بجلی لړا شو ګرمي دي کیږي ماشي دي خوري نو یو 5 منټه مخکې جمعه تراشه چې مسلمانون زو شپږ بجې بجلی راځي اشراق ټیم هم وي شپږ بجې لړ شکور کې مزیدار سم ډېر خوب وکا کته ته د خوب تکلیف او کنا اسی در باندې ناراضي غالب وي نو ځان له ناراضي د پاره لګوندې د الله نه د یری توبه وباسه ځکه د الله نه یره پکار ده پتا د سحر منځ فرض دي نماز پخین مازیګر ماقام مستن منځونو پتا فرض دي کوتاهی مکوا ورنه یو وخت باندې دا سر روان دي چې تانه بدی مبارک بیا تپوس کیږي مشران جمع کې شرکت کی تقریبا ډیر چې تباج ملګری مشران هم داسي وي فنور عموما مشران الحمدلله جمع کې شرکت کی خو نوجوانان ډیر کمزوري ولې تاسو لمونځ نه درځي ولې تاسو د سحر مونځ نه زده کړی ولې تاسو د خوب درځي نور چاله نه ورځي ولې د خوب دی بوډاګان دي مشران نه ورځي ولې د امر صرف په دي زنانو یا په دي مشرانو پرز تاسو باندې کله وکوي چې کله مولا ودرېږي او سلور تکبیر در باندې وای بیا به کې نه بیا خو د جنازې ټیم دی بیا خو د مانځ ټیم نشته ولې ته د الله نه یریږي ولې سازن کدن نه راځي ولې ځن کدن دا سختي چې تا وری دي ستا په ځل کې سیره راځي ستا په ځل کې دا نه راځي چې د سحر د مانځ تعلق د ځن کدن سره دی زما ځن کدن به د سختي بیمانه د ځن کدن سختي څوک لري کوي لار برانه لري کوي مور بل لري کوي نسوک نشي لري کول ستا که دنیا کې هر څومره خوږي خو د ځن کدن سختي ستا خپل دي دا د نسوک نشي لري کول یو الله به دنه لري کوي خدا په بندګۍ باندې که دنیا کې تم مونږ نه کې یو زناور دی هغه ټول شپه خوب وکړو او ته انسان ته ټول شپه خوب وکړو یو زناور دی هغه سار خوراک ته پاسې دو او تم پاسې د خوراک ته پتو په دې زناور کې څه فرق سمو خیال تعالی الله عقل درکړي پتا باندې منځونه فرض کړی دي په زناور کې نه عقل شته او نه پاغه مونږ فرض دي او تا کار د زناور کو سمرل وی جرم دو که یو ورځ دیاړي اونې ګټي پلاد د کور وباسي اسی پروتي صرف خوراک پکې ولې ګټي باندې خو یو ورځ د تپلار نه چې بچي پتا خو ځن کدن نه زدنه شپ خلاصول دغه پیسې تا نه شي خلاصولې ته دومره قرباني نشي ورکولې د دین د پاره خلکو څومره قرباني ورکړي او ته صرف د سحر د خوب قرباني نشي ورکولې دغه ځوانو چې د پیغمبر علی السلام د عزت د پاره خپل ژوندۍ وړاندې کړه او تم ځواني چې سحر معمولی 15 منټه مانځه د پاره تسترګې د خوب نه نشي پټ کار کول دغه ځوان دی عقل لري هغه الله دومره عقل ورکړي دي چې د پیغمبر د عزت د پاره خپل قرباني وړاندې کوي
چې الله زه حاضرم خو د پیغمبر دشمن په ځمکه نه منم. هغه هم ځوان دی، تم ځوان پتو دی ځوان کې فرق شته که نشته؟ د ځوانۍ دعوې خو غټې غټې کې که ستا مخکې یو سړی تیزه خبرو کې خپله بدماشي ښکاره کې دغه دې ښکاره کا لکه دې ځوان چې ښکاره کا. ستا برداشت دومره حده پورې دی ته پیدا د دنیا ګټلو دپاره دنیا خو یو میږي هم ګټي ته سهار وګوره دې میږي ته دې ځان له خوراک ګټي که نه ګټي ته د میږي عمرې میږي ځان له رزق ګټي ځان له کور جوړي پتو په دې میږي کې دا فرق دی چې تم ګټې وغم ګټي په میږي مونځ نشته او پتا مونځ دی. میږي د پیغمبر علیه السلام د عزت قرباني نشي ورکولی او ته به ورکې چې ته د خوب قرباني نشي ورکولی ته به د خپلې زندګۍ قرباني شي ورکې. تاسو ته پته ده د نبي علیه السلام په عزت باندې وخت په وخت باندې حملې شروع دي. پرون یو کافر یو قادیانی ملعون په کراچۍ کې د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. د پیغمبرۍ دعوې پرون په کراچۍ کې یو ملعون کړې ده او ته دومره اوده پروت دی چې ته خالي مونځ قدرې نشي کولی. ستا غیرت چېرته دی؟ مسلمان خو نوم د غیرت دی. مسلمان خو خوبي ته نه وایي چې خوب کوه، مسلمان خو بالماضي ته نه وایي چې ته مسلمان یې بالماضي کوه. ستا عزت دا دی ستا مخکې که یو سړی د پیغمبر بېادبي وکړي چې تا کې د خوب غیرت نشته چې د مانځه دپاره پرېږدي نو ته به د پیغمبر د دې ګستاخ سر څه کټ کړي. ستا عزت کوم ځای دی؟ ستا عزت ستا غیرت صرف د مال لپاره دی، د کور دپاره دی، د خپلو بچو دپاره دی، د خپلو لوریانو دپاره دی. ستا عزت او غیرت دا دی. د پیغمبر په عزت ستا کافر لوبې کوي او ته اوده پروت یې سهار مونځ نه کوې ته بالماضي کې ته حرامه خورې نو ستا په زړه کې به غیرت چېرته راشي؟ ځان کې لږ غونتی احساس پیدا کړو د خوبه پاسئ. دا مسلماني دا ایمان دا موږ ته غیرت ښیي، موږ ته بې غیرتي نه ښیي. زما استاد مسلمان په وطن کې نن موږ جشن ازادي په کومو سترګو منو کړو؟ ته خو پونګې به ووې جشن ازادي مبارک. ته وګوره ستا په وطن کې پرون یو ملعون د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. دا مبارک چې د پیغمبر یو ګستاخ ملعون مردار کی هغه د جیل ته ځي. دا مبارک دې ته زه مبارک په کومو سترګو وویم؟ مبارک دې ته وایي پیغمبر په خپل روضه کې تا نه خفه دی او ته مبارک جشن ازادي مبارک. دا خو ازادي نه ده صرف ازادي دې ته وایي دا خو غلامي ده. ته د پیغمبر یو ګستاخ یو ملعون یو خنزیر مردار کا او ته دې جیل ته لاړ شي په کار دار چې تا ته مبارکباد ویلی شي چې ماشاءالله بچی دې وي او داسې دې وي غیرت دې وي او داسې دې وي. غیرت دې ته نه وایي چې په لاسونو کې نوجوانه بنګړي واچوه، غیرت دې ته نه وایي چې نوجوانه مرۍ ته لاکټ واچوه، غیرت دې ته نه وایي چې نوجوانه ګوکان شنه کا ګوتې سرې کا. غیرت دې ته نه وایي. غیرت دې ته نه وایي چې نوجوانه کریم پوډر شروع کا. غیرت دې ته وایي. غیرت دې ته نه وایي چې لکه د پیشوګانو په شان نوکان پرېږده. غیرت دې ته نه وایي چې په ګیره کې د انګریزانو سټایلونه کوه. غیرت دې ته نه وایي چې شکل صورت د انګریز جوړ کا. کافر لګیا دی ستا د پیغمبر بې عزتي کوي او ته وایي جشن ازادي مبارک. ما ته ملګري په جشن ازادي مبارک باندې بیان وکړه، زړه مې برداشت نه کړي څنګه بیان کړي. په دې وطن کې زما د پیغمبر د عزت دومره خیال څوک نه ساتي نو په دې موږ خفه نه یو. ټیک ته زموږ وطن علماو قرباني ورکړې ده، جوړ کړي دي خو د لا اله الا الله دپاره جوړ کړي دي، د قادیاني مرتد دپاره یې نه دي جوړ کړي، د پیغمبر د دشمن دپاره یې نه دي جوړ کړي. افسوس دا دی چې زما او ستا حکمران کې نن د ذرې غیرت نشته، زما او ستا حکمران کې د پیغمبر عزت نشته، زما او ستا په حکمران کې د پیغمبر د عزت خیال نشته. هغه ضمیر ودري او په شرابونو کې په زناګانو په حاشو کې ډوب پروت دی. هغه چرته دا پیژني چې د پیغمبر عزت هم څه شي، چرته دا پیژني چې مسلمان قرباني ورکړه کومه فیصله چې جج په 10 کاله کې نشي کولی یو نوجوان ناپاسي او په 2 منټه کې کوي. د عزت پکار دی چې د جیل کې پکار دی. اوس لګیا دي د دپاره وخت په وخت باندې فیصلې کېږي. تاسو ته پته ده د اتوار په ورځ سرکاري چوټي، د اتوار په ورځ د لاکډاون چوټي او تیر اتوار د اختر چوټي، لیکن د هغه مجاهد دپاره عدالت کولو دی. جج ورته ناست دی
عمل وتطول حاضر دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دشمن سر کټ کړی دی داغه د پار ارزښت دا کوم قانون دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خفګان نه دی دا زمون په کومه خلی وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله موږ څنګه وایو محمد څوک دی دا الله رسول دی نو رسول مطلب دا چې ته به غیرت رسول مطلب خدا دی چې ته په غیرت کې هغه غیرت کو داغه د پاره څه پکار دی هغه ته مبارکباد پکار دی هغه ته احساس پکار دی هغه ته نشان حیدر پکار دی سیبت قربانی ورکړی دا داسې قربانی ډیر کم کسان په دنیا کې ورکول شي خدا د الله جل شانه محبوب بنده ورکول شي دا زمو استاغون ته بیکار نشي ورکول خدا غي د پاره څه تیاری غواړي دل تلک درد پکار دی درد پکار دی سیبه چې موتا منځ نشو کول موتا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خسته مبارک ګره پر خپل مخ باندې نشو برداشت کول نو موتا به د پیغمبر د دشمن سر څنګه کټ اسه سمو خیال موتا پیغمبر سره دومره مینه ساتل شو چې د مخ باندې تلګه مزیدار ګره پرې کافر لګیا دي دا پیغمبر به عزت کوي ستاسو پیغمبر سره دومره مینه ده چې ته ګره کټ کې سوچ پکو کنه غم دی کنه دا غوري غم دی پیغمبر خپکول غم دی د پیغمبر دشمن ته صبر کول دا غم دی د پیغمبر بے عزتی کول او برداشت کول دا غم دی لیکن موږ نه پیږو موږ پدې پیږو چې له سپیرا نه روکی چې خپایو خو پدې نه پیږو چې او مرتد را پاسو د پیغمبر بے عزتی کوي موږ نه پیږو موږ ودیو نو پدې مسلمان کې پکار چې غیرت ورشي او ثباتا دغه غازی فیصل چې ډېر عظیم مجاهد دی زما او استاد سره اوچت تمامه دنیا ته د تمامه دنیا د مسلمان سترګې وغړولې او د خلکو ته تاریخ د دنیا کې دا یو انتهایی قیمت الفاظ قائم کړل چې د پیغمبر د ګستاخ فیصله عدالت چې کله نه کوي نو بیا به یو غازی کوي دا غازی سبا تاریخ دی او زمونږه د صوبه سرحد چې کوم علما دي هغه دا فیصله کړی دا چې موږ بل زره موټر سایکل احتجاجي مظاهره کې موږ سباد عدالت مخ ته پیش کوو او موږ به دا خای حکومت ته چې سیب زمونږ د پیغمبر د عزت لپاره جان مال اولاد هر څه قربان دي لیکن د پیغمبر عزت منګه د چا پلاسونو خرابول نه برداشت کوو سبب دا غي په باره کې وو بچې دلته ملګری جمع کیږي او بیا به زموږ مدرسې ته ځو د مردان نه د ثوابین نه د چارسدی نه د نوخار نه او د پیښور چې څومره علما دي عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د دې په نگرانی کې او دغه شان د نور علماء چې زموږ علماء دیوبند کوم دي د دې په نگرانی کې با د احتجاجي مظاهره د عدالت مخ ترازی او قانون ته ولاخی چې سبب موږ د قانون ادب احترام کو خو د پیغمبر علیه السلام عزت نه رسو او ول پیغمبر عزت دی بیا د وطن قانون دی نو د دې لپاره به سبا ان شاء الله د موټر سایکل احتجاجي ریلی وي کم از کم چې سبا لس کم وو بجې یا په کم وو بجې د دې اجرې مخ ته ټول ملګری په دې کې شرکت وکړو کم از کم موږ او تاسو نبی عليه الصلاه والسلام ته یو معمولی غونډه قرباني وړاندې کو چې یا الله موږ د قانون د دایرې لاندې یو پر امن احتجاج کو او د پیغمبر علیه السلام د عزت आवाज وړاندې کو او دنیا ته مداو خوذلا چې موږ په پاکستان کې اوسېږو موږ هر څه برداشت کوو لیکن د پیغمبر علیه السلام بے عزتی چرته نه برداشت کوو ان شاء الله ملګری سبا په دغه احتجاجي مظاهره کې شرکت وکړو او کلم چې د نبی علیه السلام د عزت په باره کې داسې احتجاجي مظاهره وي भरपूर शिरकत पागी के को और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सुन्नत तरीका जुन और खुसूसन तो मुनजुन ख्याल सातल और पखपल मखुनो बांधी गिरी प्रीगदू गिरी बप्रीगदू के न बप्रीगदू दा जमन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और द टोल पैगंबरान मुश्तरक तरीका दा गिरा प्री खौदल वाजिब थी और द हर पैगंबर तरीका दा प्रीगदू बक न बप्रीगदू सोख बप्रीगदू प्री बक्ति नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम په عزت باندې قادیانی حمله کوي او موږ او تاسو د پیغمبر علیه السلام په عزت خپکیږو نو چې پیغمبر علیه السلام په کوم کار خپکیږي خو باندې کوو په ګیره کټول او په وړه کول نبی علیه السلام خپکیږي او زمونږ استاد ایمان دی پیغمبر علیه السلام زمونږ استاد محبوب پیغمبر دی آپ زمو استاد قیامت پر شفاعت کوي نو کم از کم د خپل مخونو باندې وګیری پریږي
پری بدو یو سړی وي زنشم پری خو دی الله نه اوغواړه صلات توبه وباسا برکات صلات توبه وکا الله نه اوغواړه الله توفیق را چې زړه می خپدګی ول نشم پری خو دی الله نه اوغواړه الله ته اوجاړه کوب ان شاء الله او خصوصا د سحر زمانځ خیال ساتو الله پاک موږ تاسو عمل توفیق راکړي سبب ان شاء الله پوکم او بجی یا لسم او بجی چې دې ته ملګری شریک شو او په دغه احتجاجي مظاهره کې شرکت وکړو او موږ تاسو د خپل حکمرانانو او خایو چې سبا موږ د دې غازی د پار هر قسم قربانې ته او د نبی عليه السلام د عزت د پار هر قربانې ته تیار یو سبا دې غازی ته اعزاز ورکړه خو په عزت او په احترام سره دې آزاد کا او اعزازي طریقې سره دې آزاد کا د قرباني ورکړي د ګناه نه د کړي د جرم نه د کړي د یو د خوشاله او د نیکي عظیم کار کړي نو کم از کم د دې لپاره ان شاء الله ملګری شرکت وکړو الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله پاک زمون د ټولو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت طریقه جن نصیب کی سمجھ اوې سموري د پدې مونږ ته عمل لا کی الله مونږ مسلمانانو کې غیرت پیدا کی زمون نوجوانانو زمون ځوانانو زمون مشرانو زمون نارینو زنانو ټولو کې الله غیرت پیدا کی الله پاک مونږ د بی غیرته د جن او د مرګ نه اوساتي الله پاک زمون په زړونو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا پیدا کی دغه کوم ځوان چې قرباني ورکړي دا الله پاک دا قرباني د په دنیا او آخرت کې قبول کړي الله پاک د مور پلار ته دې بهترین بدلی ورکړي الله دغه نوجوان په خوشاله سره په عزت سره په اکرام سره د دغه قید بند سختونه رها کړي الله زمون په ملک او په تمام دنیا کې چې څوک د پیغمبرانو توهین او بی ادبی کوي الله زمون په دې حکمرانانو کې د دغه ګستاخ د پاره د انتقام او د سزا سوچ او توفیق پیدا کړي الله څوک چې زمون په دې وطن کې د نبی عليه السلام بی ادبی بی عزتی کوي هغه قادیانان دي او که نور مرتد عیسایان دي الله په دواړو جهان باندې غرق تباہ و برباد او ذلیل کی الله په دې ورځ باندې زمونږ دا وطن د اسلام او د کلمات کې لا اله الا الله محمد رسول الله د پار آزاد شوی دي کوم خلکو چې د پاکستان په آزادۍ کې قرباني ورکړي دي الله قرباني یې قبول کړي الله قبرونه د انوار باغچه وګرځي زمونږ دا بهترین وطن د اسلام او د دین یو بهترین مرکز وګرځي یقینا دا د الله پاک لوی نعمت دی چې دا پاکستان بهترین وطن موږ ترا کړی دی الله د قران او د سنت نظام پکې نافذ کړي الله د صحابه او د پیغمبرانو د عزت نظام پکې نافذ کړي الله د مسلمانانو د خوشاله او د عزت د قران او د شعائر احترام پکې پیدا کړي الله پاک د دین دشمنان زمونږ د وطن دشمنان په تمامه دنیا کې ذلیل او رسوا کړي الله زمونږ د دې وطن چې څومره محافظین دي کاغه اداري دي کاغه نور څومره انتظامیه ده الله د ټول حفاظت او خوشاله نصیب کړي الله زمونږ د وطن د انتظامیه خوشاله نصیب کړي زمونږ په دې وطن کې چې څومره محافظین دي الله کاغه هر اداره کې خدمت کوي د ټول قربانې په خپل دربار عالی کې قبول کړي الله پاک زمونږ دا وطن په تمام دنیا کې د اسلام او د دین یو بهترین مرکز جوړ کړي په تمام دنیا کې د اسلام او د قران بهترین نظام راولي څومره مسلمانان په جیلونو کې دي الله په عزت طریقې سره مسلمانان د جیلونو خلاص کړي الله په تمام دنیا کې چې څومره مسلمانان دي د ټول حفاظت او خوشاله نصیب کړي زمون په دې ملګری کې څومره ملګری داسې دي چې ګيري کټکۍ یا ګيري خړۍ الله پاک دې ټول ته په سنت طریقه د ګيري پر خودلو توفیق ورکړي الله د ګيري پر خودلو توفیق ورکړي الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې ګيره خړۍ له کټکول ډېر زیات خپکیږي الله مزید دغه بی ادبین منطول ساتي الله پاک منطول ته هر وخت د جمع سره د منس کول توفیق راکړي مسجد باندې کار شروع الله په خوشاله سره اختتام ته ورسه څومره ملګرو پکې تر اوسه پورې چاند ورکړي دا الله د ټول ملګرو د قرباني د چاند په خپل دربار عالی کې قبول کړي اجي صرف ته دوه کې منځ د پاره زیر راکړي دي الله پاک د دې د قرباني په خپل دربار عالی کې قبول کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین